زمونږ اکثر خلک هغوی دا غلطي کوي. هغوی وایي یاره د قرآن چې دا کم علم دی نو د دې دا حاصلول او په قرآن باندې دا خپل ځان پویه کول دا څه واجب او فرض وي نه دی، وي دا بس یو مستحب کار دی، که تا وکړه خو ښه پخه او که دې ونه کړه څه خبره نشته. حالانکه قرآن مجید دا یو مکمل ضابط حیات دی، انسان د زندگی د تیرولو طور او طریقه هغه په دې قرآن مجید کې موجود ده. دارنګه قرآن مجید کې الله تعالی ځای په ځای باندې انسان ته دا ترغیب ورکړی دی چې تراشه د قرآن طرف ته دا قرآن زده کړه، د خپل ژوندۍ حصہ دا وګرځوه. لکه په سورۃ بقره کې الله تعالی فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، دا هغه ذریعہ د هدایت ته، دا ذریعہ د تقوا او د پرهیزګارۍ د هر کله چې انسان په دې باندې عمل شروع کړي. دارنګه الله تعالی په سورۃ قمر کې هم فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، نو قرآن خو آسان دی، تاسو ته موږ آسان کړی دی، تاسو راشه ورته کینې تاسو وره دا قرآن د دې په مکمله ضابطه حیات هغه به تاسو پیښ او به په خپل ژوندۍ کې راولې باغی باندې ژوندۍ تیروي. دارنګه الله رب العزت په سورۃ آل عمران کې وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ان ډلې ډلې مکیږي راشد الله تعالی چې کوم دین دی د الله کوم رسې ده، د الله تعالی کوم قرآن دی، د الله تعالی کوم پیغمبر او د سنت دی، پاغي باندې منګولې لګوي هغه په مضبوطیا سره راونی سي او فرقې هغه مو جوړوي، نو تاسو باندې جدا جدا کیږي د یو بل نام. دارنګه الله تعالی په سورۃ فاطر کې وایي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، نو هغه ځکه هم دې طرف ته ترغیب ورکړي چې تاسو قرآن مجید هغه ولولې، قرآن مجید دا وایي. دارنګه الله رب العزت په سورۃ النساء کې وایي افلا يتدبرون القرآن، ایدی تدبر او سوچ په قرآن مجید کې نه کوي، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دا د الله تر طرف نه قرآن راغلی د کچرته د بل چا تر طرف نه قرآن راغلی نو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، په دې کې بیا خامخا اختلاف ډیر غدي مونږ. دارنګه الله تعالی په سورۃ اسراء کې هم فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اوس هر کله چې دا آیت کریمه د دین علاوه نورم ګڼ شمیر آیتونه الله رب العزت په قرآن مجید کې ذکر کړي دي هم د دې متعلق چې تاسو راشه او چې کوم قرآن دی نو دا قرآن تاسو ولولئ. دارنګه کدا حدیثو طرف ته مونږ لاړ شو نو ډیر زیات زینو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حکم او ترغیب ورکړي چې تاسو قرآن دا ولولئ. لکه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې بهترین هغه کس چې هغه په خپل قرآن ذکی نور خلکو ته هم بیا خی خپل فائدہ هم لټي، د نور خلکو فائدې هم لټي، او ذاټوله مجموعه چې راجمه کینو د دې هم حاصله خبره یو هم دار اوزي چې تاسو قرآن تراشي، قرآن زده کې، قرآن په خپل ژوندۍ کې راولې، په خپل هم په دې باندې عمل کوي. هر کله چې تاسو په خپل زده کې نو مخ کې بیا نور خلکو ته هم د دې تعلیم ورکوي.